حکم ودغه شو چې ستا په قوم به قات راځي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وی چې قات پر راځي، وخت پکې تیر شو. نو هغه قوم ته وی چې قات پر راځي، نو هغه په خپل دیوالونو کې ستوري وکړل، تاخونه پکې پرې خودل او د دې د پاره پرې خودل چې زما په دې گاونډي زما په دې کلی کې څه د یو خبره راشي چې موږ یو بل مدد کولای شو. وخت تیر شو، قات رانغه موسی علیه السلام خپل قوم ته پوښتنه کړې چې دا قات ته خو چې قات پر راځي. نو هغه د خپل شان سره الله پاک سره چې کوم ملاقات وشو تاسو وکړي چې الله پاک تاسو مقتدس ویلو قاترانغه. الله پاک موسی علیه السلام ته وی چې موسی دې ستا خلکو چې کوم په دې دیوالونو کې سوري کړی دي نو دای د سشي د پاره کړی د علم ماتو چې دوی په یو بل باندې د یو رحم وکړو چې زما دې مسلمان ته تکلیف راشي نو زه به د دې سره په دې کې شریکم، نو مال به په دې باندې رحم نکوم. ما د دقیق یو عمل د وجنه په دې باندې دا عذاب نه دی راوسته، دا قاد مې په نه دی راوسته. زما ورونو الته کې جواب چې کوم دی نو د خپل عمل ورکول دي. ورور څوک نشي خلاصولای، پلار نشي خلاصولای. قاری سي مونږه په ترجمه کې مولانا صاحب خبره وکړه چې کله د جنت د دوزخ حکم وشي نو ابراهيم عليه السلام به د خپل پلار شفاعت وکړي. نو الله پاک به ته فرمایي چې ابراهيم ته د خپل پلار د مخ ته وګوره، و چې کله د مخ نه ده وته وګورو نه دی په دې ګن بلا په سکه داسې په بدرنګ کې وي. ابراهيم عليه السلام به بیا رزو کې و ابراهيم عليه السلام ته به حکم وشي چې ته په خپل خپو کې وګوره. نو د دغه پلان نه به داسې په یو شکل کې یو دغه ساشي چې مثال د سمسيري ورکړی دی، نو دا به دغه سلاټ شو. نو هغه خلکو ته وګورئ او مونږ ته وګورئ. نو زما خبرې دي چې مونږه د یو بل سره وګیخ کته کو، یو بل وروروري ومنو، زمونږ علاقې دي سي چې په بازار کې نه په کلی کې به میلاوي کو، په کلی کې نه په لار به میلاوي کو. موږ د یو بل نه نارغې دندونه دي، نشو د یو بل نه صبرې دي. کم خفګان چې زمونږ د ورونو په منځ کې راغلي دي الله پاک دې دا په خوشحالو باندې بدل کړي. نور د الله پاک په مونږ باندې رحم وکړي چې داسې قسم ته مسلې مونږ کې پیښې نشي.